چې احب الاعمال الى الله ادومها وان قل، چې الله رب ذوالجلال ته هغه عمل محبوب دی چې همیشه وي اگر چې لږ ولې نه وي. نو پکار خدا د چې موږ ټول کال روزي ونیسو، پکار خدا د چې ټول کال روزي ونیسو، ځکه چې همیشه پکار ده. خو دومره طاقت په موږ له څوک راکوي؟ هغه یوې ته هم سم شپېلي وویل یو میاشته د چا پکې دماغو کار پرېښودی او د چا پکې نظرونو هم کار پرېښودی و. چا وی 30 روزي دی، خدای ظالمانو. چا چې ګورې 30 روزي نیولې دي، چا چې 30 روزي نیولې دي او د اختر کړی دی، نو یو خو دا خبره یاد وساتئ چې 30 روزي نیولې دي او د ماښام نه دی وی چې سبا له اختر دی، نو دی به د دغې روزې قضا راوړي. او کنا ماسپخینه پورې 29مه روزه نیولې وه یا د سحر پېشمنۍ کړې دی او د بیا 10 بجې 8 بجې په دغې روز کې چې هر ټیم روزه ماته کړې ده، نو تاسو ته پته لګي یو به دغه روزه نیسي او 2 میاشتې به ورپسې کفاره د روزو نیسي. او که نه قصدن آمدن چې چا روزه ماته کړه، دا تا قصدن آمدن ماته کړه، ولې په 28مه باندې چا اختر کړی دی. حدیث که خدا راځي چې نهیش رو برابر کنو بیا میاش ګوره، دوی وینا 28 او بیا ډز ور کړی دی. نو دغه انسان چا چې ماته کړی دا او 28 روزې وي پر ورځ کې پېشمنۍ نه دی کړی، نو دغه به یو قضا او 2 میاشتې د کفارې روزې. او چا چې د ماښام نه چې سبا له بس اختر دی، نو کو 28 ولې نه دی به قضا د یوې روزې راوړي. دا خو مې درته فقهي مسله بیان کړه. نو خبره مې دا کوله چې یوې میاشته هم لا ماته وه چې دا به کله ختمیږي، او د قصد به وې دا نن ورځ وی ډېره ښکلې نه وه، د اختر ورځ ده. ته داسې امام غزالی رحمه الله راغلی چې ته ښه او خراب پېژنې، ښکلې ورځ خو نن هم ده، نو پکار چې نن د اختر ورځ به نور راختلې مزېدار او موسم هم خو بېګا څومره ښکلې یخه شپه وه، بس د اختر شپه وه. خدای خاطر وکړي دا وایي مړه بس دې مولیانو دا نن د اختر ورځ ده، دا غټ خېټې چې څومره دوی به دا وي که نه، نن ګورې داسې د اختر شانتې ورځ ښکاري. او ډېر خو پکې دا مې سعودي والا اعلان کړی دی، نو وایي مونږ پکې څه یو. علا کل حال باندې بیا خبره ځي. نو یو میاشت هم پړه تیاره وه، بیا به ټول کال څنګه ونیسو. رسول الله مبارک بیان فرمایي چې د ټول کال روزو طریقه دا ده چې ته وایې دا ټول کال دې زما روزې شي، نو طریقې څه ده؟ رسول الله مبارک بیان فرمایي من صام رمضان، چا چې د رمضان المبارک د میاشتې روزې ونیولې، ثم اتبعه 6 من شوال، بیا ورپسې رستوالی وکړو د 6 ورځو د روزو د شوال د میاشت، نو آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمائی کان کصیام الدهر، گویا چې داسې شوه چې تمام زمانه روزي ونیولې، تمام عمر د روزي ونیولې، تمام کال د روزي ونیولې. د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په موږ باندې ډېر زیات مهربانه دی او خپل امت ته داسې عملونه ښودلي دي چې دی به عمل کم کوي او ثواب ورته پې ډېر میلاویږي. نو دغه د شوال میاشت شروع ده، دې ته د شوال میاشت وي. نو په دې کې چې وایي چا 6 روزې ونیولې او دغه میاشت روزې نیولې دي، نو وایي گویا چې د تمامه زمانه تمام کال روزې ونیولې. نو دغه میاشته بیا پکې دا هم نشته چې پرله پسې ونیسه، یو نن ونیسه، یو سبا له بیا کوجه که بله ورځ ونیسه، یا دغه شانتې 3 ورځې پکې کو نه هغه راولي، نو هم نیوي شي، پرله پسې هم نشته. او دومره لوی عمل دی. د الله رب ذوالجلال نه دعا ده چې دغه د روزو نیولو توفیق مونږ ټولو ته راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب